اخلو طاقت نوي نو دې د هغه چا سره نکاح وکړي چې مالکان دي مالکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه ستاسو یعنی وینځه ته مراد ده من فتياتکم المؤمنات ستاسو د وینځو مؤمنانو ستاسو د مؤمنو وینځونه نو دې د مؤمنې وینځ سره بیا نکاح وکړي بهتره دا ده چې د مؤمنې وینځ سره نکاح وکړي او کو چا د یهودنې سره یا د نصراننې سره یعنی عیسایانې سره یا یهودنې سره د دې سره نکاح وکړو نکاح جایز البته د مشرک سره نکاح نکی دا ناجیز نو اهل کتاب چې څومره دي او په دې دور کې چې کوم يهوديان دي یا عیسایان دي يهودي او عیسایان دي دا دواړه ډلې دي خپل کتاب په دې دور کې نه مني دا ټول مشرکان دي په دې دور کې د يهوديانو سره او د عیسایانو سره نکاح کول د جایز نه دي ځکه دا ټول په شرک کې مبتلا دي مخکې چې کوم يهود او نصارا نو هغوی خپل کتاب منو اگر چې نبی علیه السلام او قرآن به نه منو خپل کتاب به منو په خپل پیغمبر به ایمان راوړو خو اوسني چې کوم يهود دي یا عیسایان دي نو دي ټول مشرکان دي دي سره نکاح د ټولو علماو دا فتوا ده چې په دې دور کې چې کوم يهود دي یا عیسایان دي د دې سره نکاح کول دا چې کوم دی جایز نه دي لومبۍ مسله خدا ده چې کومه وینځه د کوم سړي چې کوم دی په ملک کې ده مالک دی آقا دی مالک دی نو د دې مالک ور سره په خپله باندې د خپلې وینځ سره نکاح نه کېږي او د نکاح ضرورت هم نشته دی ځکه چې د نکاح مقصد دا دی چې دا سړی پاک دامن پاتې شي ښځه هم پاک دامنه پاتې شي دویم مقصد یې دا دی چې اولاد پیدا کړي نسل سیوا کړي دا دوه مقصدونه د نکاح دي نو آقا ته د دې وینځې مالک ته بغیر د نکاح نه دا اجازت شته دی چې د خپلې وینځې سره خوروالي وکړي نو دا الریډي دغه دواړه مقصدونه پوره کیږي وینځم پاک دامنه پاتې کیږي د دې دا مالک چې کوم دی هم پاک دامن پاتې کیږي دغه رنګ چې کوم اولاد پیدا شي دا به د مالک نه وي نو مالک خپل وینځ سره په خپل خو نکاح نشي کولی او کو بل یو سړی راغی هغه وی چې یار دا وینځ د مال په نکاح باندې راکا نو دا مالک په خپل باندې د خپل وینځ په نکاح بل چاله ورکول شي نو بیا به صرف کار دا به د مالک لکوي او کوروالی او جما دا به د خپل خاون سره کوي بیا سره د خپل مالک جما کوروالی نشي کولی ځکه چې د کوم حق او د خپل باندې خپل حق بل ته اوسپارو نو هغه به ورله مہر ورکوي او د ښځه به په نکاح کړي نو بیا د مالک له به کار کوي او د څه ټیم مالک غواړي نو دا ښځه به د خپل خاون سره پرېږدي څه ټیم یې نه غواړي نو نه پرېږدي خو په خپله سره بیا د مالک جما نشي کولی دلته دا مطلب دی کوچر دی سړی د آزاد ښځې وسني آزاد ښځې نو دی بیا د وینځې سره نکاح کولی شي خو هم غوره خبره نه ده غوره خبره په دې نه ده که نه چې وینځې سره د نکاح وکړو نو چې ستا کوم زامن پیدا کېږي دا به ټول غلامان دا به د دغې مالک د چا چې وینځه ده هغه به غلامان ده یو خو تا خپل اولاد په خپله په غلامۍ کې ورکړو دویمه خبره دا ده چې وینځه چې کومه ده د دې پرده داسې ده لکه د نارینه چې څنګه پرده صرف د وینځې شا او د وینځې خېټه تر دې ځای پورې دا په پرده کې شامل دي په عورت کې نور وینځه د مخ پرده نشي کولی مثال کونه کې په دې باندې څه ګناه نشته دی خو دا ډولو پټم نه پسري دې نه څوک تپوس نشي کولی دا په بازار ته د مالک سره ځي او راځي نو غیرتمند سړی دا خبره نشي برداشت کولی چې زما ښځه دې وي هغه د بازار ته ځي او راځي او د بل چا سره دی ګرځي لوپټه دی نه پسري مخ ته نه پټي تاسو نشي برداشت کولی نو دا نقصانات دي پکې د دې وجې نه بهتره خبره دا ده چې یو سړی د ازادې ښځې سره نکاح وکړي خو د طاقت نشته دی او دی مجبوریږي مطلب د ده نه ګناه صادریږي نو په هغه صورت کې بیا دی د وینځې سره نکاح کولی شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د کم سړي د ازادې ښځې وس وي ازاده ښځه دی کولی شي د ځان دپاره طاقت وي چې دی ازاده ښځه وکړي او دی د هغې باوجود د وینځې سره نکاح کوي دا خبره مکروهه ده ناخوښه خبره ده او امام شافعي رحمت الله علیه نور ائمه چې څومره دي هغوی وایي چې د یو سړي د ازادې ښځې وس وي او دی د هغې د باوجود وینځه په نکاح باندې اخلي وي دا سره د دې نکاح ډوکېږي دا ناجایز نو تر وسه پورې به د وینځې سره نکاح نه کوي او یو سړی مجبوره شي او انسان دی د سره شهوت لګېدلی دی نو د ازادې ښځې وس شته دی نه او وینځې سره نکاح نه کوي نو ګناه دې صادرېږي نو په دې صورت کې بیا
ښه خبره ده چې دی نکاح وکړي د دې وینځې سره، ځکه چې قاعده ده چې اذا ابتلیتم ببلایین فاختروا اهونهما، چې کله یو سړی په دوو ګناهونو کې او دوو بلاګانو دوو مصیبتونو کې اونخلي، چې کوم مصیبت سپکي او کمزوري نو هغه مصیبت یې خپل کې دا بل دې پرېږدي. نو د وینځې سره نکاح کول د دې نه غټ مصیبت دی، او د دې نه غټ مصیبت دا چې سړی په زنا کې مبتلا شي، چې په زنا کې مبتلا شي دا غټ مصیبت دی. د دې د وجې نه به دا وړوکي مصیبت والي دا غټ مصیبت ته پرېږدي. زنا خطرناک ګناه دی. نبي علیه السلام فرمایي چې کومه ښځه د زنا حامله شوله، د زنا د وجې د دې ماشوم پیدا شو، نبی علیه السلام فرمایي په دې ښځه باندې جنت حرام دی. وي ځکه د پردي سړي نطفه هغه په خپله خېټه کې واچوله، هغه بچی پیدا کو او پردي بچی د خپل خاوند په وراثت کې شامل. نو دا د دې دوه حقونه ضایع کړل، د الله حق ضایع کو او د خپل خاوند د بنده حق ضایع کو، حقوق الله ضایع کړل او حقوق العباد ضایع کړل. په دې ښځه باندې جنت حرام. نو د دې وجې نه چې ستا نه زنا صادرېږي نو که تا بیا د وینځې سره نکاح وکړه نو دا بیا جایزه ده.